أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سورة يوسف دولسم سپارہ او په سورة یوسف کې 5 نمبر آیات. بسم الله الرحمن الرحيم قال ویلغ یا بنی ای بچی لا تقصص مبیان و رؤیاک خوخفل علا اخوتک ورون اخفلتا فیکیدون چل بجل کلی لکستا دا پارا کیدن چل ان الشیطان یقینا شیطان للانسان د انسان د پر عدو مبین دشمن خار دی. یوسف علیہ السلام واقع شروع پرون دا خبر وشوله چې یوسف علیہ السلام خوب ولیده، بیا هغه خوب خپل پلار ته بیان کو. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام نه منع کو چې ته د خپل خوب د رون ته م بیانوه. یعنی دا خوب د رون ته ځکه م بیانوه چې ستا دارونه به د دې په تعبیر باندې پوه شي، نو دا ته به څه چل جوړ کړي. ځکه چې یعقوب علیه السلام ته د دې خوب تعبیر بالکل صفا معلومو، دا ورته واضح و چې الله سبحانه وتعالی به یوسف علیه السلام ته لوی مقام او مرتبه ورکوي. او د ده تمام امرونه به د ده په مرتبه کې ښکته وي. او یو ورځ به دا ټول رونه د یوسف علیه السلام ته سر ښکته کوي. نو په دې وجه یعقوب علیه السلام وویرېدو چې که د دې خوب نه دا ناسکه دا رونه داتې خبر شي، هغه ته پته ولګېده، نو ده ته به د نقصان رسولو کوشش کوي چې ده ته څه نقصان ورسوي. نو په دې وجه یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته وصیت وکړو چې ته د خپل خوب د رونو ته مه بیانوه، ځکه چې شیطان د انسان ښکاره دشمن دی او د هغه پوره کوشش دا یي چې د هغه ورونه د هغه په خلاف باندې راپورته کړي. او هغوی په دې یو داسې خبره باندې را تیار کړي چې یوسف علیه السلام ته نقصان ورکوونکي جوړ شي. یعقوب علیه السلام چې د کمې خبرې نه یېرېدو هغه شان وشو چې د یوسف علیه السلام رونه راولګېدل، خپل د رور ته چل جوړ کو، نقصان یې ورته ورکړو.
دا واقع شروع ده ان شاء الله براشه زی په زی باندې مفسر ابن العربي رحمه الله لیکلی دی او چې دینه دا خبره معلومه شو چې ورور او نور خپلوان د حسد کوي او دا کبیره ګناه ده چې سره د خپل ورور سره حسد کوي خپل ورور به مسلمان نور دی هغه سره حسد کوي دا لوی ګناه ده باندې بزان ساتي او په دې کوم اشاره وا د رسول صلی الله علیه وسلم حال ته چې قریش او يهوديان ور سره حسد وکړو هغه ته چل جوړ کو لکه څنګه چې د یوسف علی السلام ورونو یوسف علی السلام ته چل جوړ کړو انده قشن مکی قریش او نبی علیہ السلام ته چل جوړ کړو امام قرطبي رحمه الله لیکلی دی چې د یوسف علیه السلام ورونه د انبیا نو جوړ شوی یعنی په دې کې انبیا نو ځکه چې دوی اولنی حال د ګناهونه ګناوه وروسته به دغه توبه ایستل لکه یوسف علیه السلام کوی ته گزار کړو نو به توبه ویسل نو الله حال خکو نو حسد او مکرونه کول د کبیره ګناه ده او انبیاء اکرام علیهم السلام د ګناهونو پاک دي په دې باندې ابن کثیر رحمه الله او قرطبي رحمه الله تصریح هم کړی ده الله سبحانه وتعالى فرمایي یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته سویل قال ولا غیا بني ای بچیا لا تخصص ما بیان ورؤیا کا خو خپل علی اخوتک ورن خپل تا چې ای یوسف دا کوم خوب چې تعالی د دادرونو ته ما بیان وا ولی وی فیکیدون چل بجوړ لکتا ته کیدن سچل ولی الله تعالی فرمای ان الشیطان یقینا شیطان للانسان د انسان لپاره عدو مبین دشمن ښکار دی دا شیطان زموږ ښکاره دشمن یې څه ته وایي څه چل جوړ کړي نقصان درته درونه رسوي وكذلك دغسي يجتبيك غرك يبتالرا ربك رب ستا ويعلمك او بخيتات من تأويل الاحاديث معنى يا تعبير د خوبونو ويتم نعمته او پر بکلی نعمت او احسان خپل عليك پتا باندې وعلى آل يعقوب او اولاد يعقوب عليه السلام باندې کما اتمها لك څنګه چې پورا کړی دی الاحسان خپل على ابويك په دوانو پلارانو است من قبل مخکې د دینه ابراهيم و اسحاق ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام یاستا پلاران دي ستانه ګونه دي ان ربك يقين رب عليم فؤاد حكيم حكمه والد وكذلك يجتبيك الله تعالی فرمایي وكذلك يجتبيك دغه څغوره کوي به تعالی رب ستا یعقوب علیه السلام د خوب تعبیر پیژندلو چې یوسف علیه السلام نه الله رب العالمین لوی مقام او لوی مرتبه ورکړي او په هغه باندې د خاصر پریوت ځکه هر انسان دا غواړي چې دا غزوی د دنه خشي یو لوی مرتبه وت الله ورکړي نو په دیو جو دغه تسلی ورکړي چې ستا په دې خوب کې ډیر جوور او ښه معنی پرته ده او تا ته به الله رب العالمین عزت درکړي او دا خبره یعقوب علیه السلام د وحی په طریقه کړې وه چې الله ورته ویل چې ستا زوی به دغه شان جوړیږي الله به د لوی مقام ورکوي هغه دا خبره ظاهره ده قاسمی رحمه الله چې دا احتمال هم شته چې یعقوب علیه السلام دا خبره فراستن کړي چې د زوی د چال چلن دا معلومه کړي
یجتبیک ورکی بتاله را ربک ربستا یجتبیک اجتبا د اوچتو کارونو دپاره غوره کولو ته ویل کېږي لکه انبیا علیهم الصلاة والسلام او بیا د علما کرامونه الله سبحانه وتعالی ډېر لوی لوی کارونه د دین داتې اخلي او دین بیانول دا ډېر لوی کار دی معمولي کار نه دی الله سبحانه وتعالی فرمای وکذالک دغس یجتبیک ورکی بتعالی ربک ربستا ويعلمک وبخیتات من تأویل الاحادیث معنی د خوبونو یا تعبیر د خوبونو تعویل اصل کې لکی حقیقت ته او احادیث نه مراد خوبونه دي یعنی دا به د یوسف علیه السلام معجزې چې الله سبحانه وتعالی غله دا علم ورکړي د تعبیرونو چې د خوب تعبیر به ډېر ښایسته انداز کې راوباسي لکه وروسته به راشي چې هغه بادشاه خوب لیدلی یوسف علیه السلام څومره ښایسته تعبیر هغه ته راویستو یعنې داسې څوک نه و چې هغه له تعبیر راایستلی هغه بادشاه له دا هم معجزه ده او ښه علم دی چې د خوب تعبیر ورکولی شي لکه یوسف علیه السلام ته الله رب العالمین د علم په وجه باندې بادشاهي ورکړه نه دا چې یوسف علیه السلام ښایسته و الله ورته بادشاهي ورکړه دې کې بیا ځینې تعویلي معنی کوي چې د احادیث نه مراد انبیا علیه السلام واقعګات دي یعنی وحی به درته وکړي او د انبیا علیه السلام په خبرو به پوهیږي یا احادیث الامم والکتب والدلائل التوحید یا یعنی د تیر شو امتونو د کتابونو واقعات او د توحید دلیلونه او په دې کې نبوت ته اشاره وه ويتم نعمته او پوره به کړي احسان خپل علیک پتا باندې نو دلته د احسان نه مراد د نعمت نه مراده نبوت او بادشاهي ته مراده ده چې الله سبحانه وتعالی به تعالی نبوت درکې بادشاهي به درکې د نعمت به درکې دله یعنې دواړه به تر الله راجمع کړي نبوت به هم درکې او بادشاهي به هم درکې یا دا چې د مصر د داخلېدو وروسته ورته نعمتونه ورکړلی شو چې یو د هغې نه دا وه چې دوی بادشاهان جوړ شو او د یعقوب علیه السلام په نسل کې انبیا علیه السلام هم راغلي دي نو الله سبحانه وتعالی فرمایي ویتم نعمته پوره به کړي احسان خپل علیک په تا باندې وعلی آل یعقوب او په اولاد د یعقوب علیه السلام باندې کما اتمها لکه څنګه چې پوره کړی دی احسان علی ابویک په دواړو پلارانو ستا من قبل مخکې د دې نه ابراهیم و اسحاق چې ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام دي الله تعالی فرمایي لکه څنګه چې هغه د دې نه مخکې ستا د نیکه یعنې اسحاق علیه السلام او ستا ور نیکه ابراهیم علیه السلام ته نبوت او رسالت او نور ډېر نعمتونه الله ورکړي اسحاق علیه السلام ته نبوت ورکو او د یعقوب علیه السلام په شان زوی ورته الله ورکو او د یوسف علیه السلام په شان نسوی ول الله رب العالمین ورکو او ابراهیم علیه السلام خپل خلیل جوړ کو او د اور نه ول نجات ورکو دې په اخر کې الله رب العالمین فرمایي ان ربک یقین نفس علیم فؤاد حکیم حکمت والده الله سبحانه وتعالى د متاسف په دې باندې عمل توفیق راکړي وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين